كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولین هم دی او آخرین هم دی. دا زمونږه عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولین هم دی او آخرین هم دی. آخرین څنګه دی؟ په دې باندې ډیر شی انتهایی دلایل موجود دي. یو دلیل قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین دی، د دین وروسته نور انبیا ناراضي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري نبی زما نه وروسته بل نبی ناراضي. دا د مسلمانانو عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، د دین وروسته نه نبی راځي او نه رسول راځي. دا آخري نبی دی، دا د ختم نبوت عقیده ده. اوس په دې پسې په دې باندې خلک خبرې کول څنګه چې پایزیسا جج ویلي چې قادیانیانو ته د ترویج د خپل تبلیغ ترویج اجازت هغه میلاو شوی دی او که ولې اجازه یې ورکړې دی. دا سراسر په ختم نبوت باندې حمله ده. ځکه قادیانیان خپل کتاب ته تفسیر صغیر تقریبا دی، هغې ته تفسیر وایي او خپل مذهب ته دا دین اسلام وایي. او دا د پاکستان قانون دی د 1973 د آئین موافق قانون دا دی چې قادیانی خپل کتاب ته قرآن نشي ویلی، خپل مذهب ته اسلام نشي ویلی، خپل تبلیغ پرچار او تبلیغ ور هغې نه کوي، حالانکې هغه ته اجازت ورکړه. دا د پیسو خلک دي. علیه الصلاة والسلام فرمایي جج په 3 قسمه باندې دی. یو هغه جج دی چې دا به جنت ته ځي. دا هغه جج دی چې کوم د حق فیصله وپېژني، حق وپېژني او بیا فیصله هم حق وپېژني، بیا د هغې موافق فیصله وکړي، دا به جنت ته ځي. 2 قسمه ججان او 2 قسمه قاضیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا به دوزخ ته ځي. یو هغه قاضي چې حق وپېژني بیا هم د باطل لپاره فیصله وکړي، او دویم هغه قاضي چې دا حق پېژني او کونې پېژني او د باطل لپاره فیصله کوي. دغرنګې جهالت د عوامو باندې دا فیصله کوي چې څه وکړه. دا 2 قسمه ججان دا به دوزخ ته ځي. دا قاضي دا هم د هغه قاضیان نه دی چې حق پېژني چې ختم نبوت دا زمونږ عقیده ده، او بیا هم د قادیانیانو ته د ترویج د خپل تبلیغ دپاره اجازت ورکوي. داسې ججان داسې قاضیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د دوزخ ورړمې دی، دا به دوزخ ته ځي.